السلام علیکم ګرانو کتونکو د تفهیم ګرانو کتونکو د اسیا ملک سیاست ته چې ګورو نو هغې کې خو ډېر زیات اونچ نیچ سرګرمیانې د روانې دي. خیبر پښتونخوا سیاست هغه هم ډېر ګرم دی. اوس مزید سیاسي چې کم درجه حرارت دی هغه انتهایی پیک ته ورسېدو. د جماعت اسلامي سابقه سینیټر سابقه امیر جماعت اسلامي خیبر پښتونخوا مشتاق احمد خان د جماعت اسلامي نه استعفا ورکا. دا خبر په ټول ملک کې او په سوشل میډیا باندې دې ټایم کې د اچوي چې جنگل میں آگ کی طرح پیلی دقسې ډېر تیزۍ سره وایرل دی او د دې حوالې سره مختلف قسمه چې کومې خبرې دي کېږي. لږ ساعت مخکې سینیټر مشتاق احمد خان د قومي چینل باندې حامد میر چې سینیر تجزیه کار دی سینیر صحافي دی هغه سره په ټاک شو کې خبرې وکړې او د دې اعتراف یې وکړو چې د سفر باندې روانېدو نه مخکې بار ملک کې وما چې کله ما باقاعده وصیت ولیکلو او د ما د راتلو هېڅ واپسۍ امکان نو ما دا استعفا هغه ځای نه لیکلې وه او استعفا مې ورکړې وه. دې حوالې سره ډېر زیات خبرې وشوې. 19 ستمبر باندې دا استعفا ورکړې شوې ده. جماعت اسلامي طرف نه د استعفا د منظورۍ حوالې سره هیڅ قسمه لاس پالیسي بیان نه دی راغلی. جماعت اسلامي چې کوم کارکنان دي هغوی کې یو تشویش لهر دی ځکه چې مرکزي پایې لیډر او ډېر محنتي او ډېر جدوجهد والا او ډخرې والا سړی چې دا اوس موجوده کم فلسطین ایشو باندې د کم یو تحریک ډیولپ کو او عالمی سطح باندې کومه پذیرایی حاصله شوه نو د هغې نه پس مختلف چې کوم عام سیاسي جماعتونه دي نو هغه په دې باندې تبصرې کوي او خپل د رای اظهار پې کوي. حامد میر صاحب سره دې خبره وکړه مشتاق صاحب چې زه چونکې په جماعت اسلامي کې یو رشته مې ده او ما دلته کې ډېر زده کړه کړې ده ما وخت تېر کړی دی او زه د جماعت اسلامي د ټول قیادت احترام هغه په خپل ځای به کوم او خپل ځای باندې دا زما مشران دي. په هر حال زما چې کوم خپله یو پروګرام دی یو ایشو چې د هغه کې فلسطین د هغې کې ډاکټر عافیه صدیقي حوالې سره خبره ده او هغې کې پښتون چې کوم بیلټ دی دې حوالې سره ډېره غټه خبره چې د پښتون دلته کې خیبر پښتونخوا او بلوچستان حوالې سره چې په دې باندې به زه خبره کوم او پاکستان تحریک انصاف چې کم مشر د عمران خان د هغه رهایۍ حوالې سره یې خبره وکړه نو دغه ډېره یو پیک ته رسېدو والا خبره ده چې راتلونکي وخت کې سینیټر مشتاق احمد خان په دې ملک کې د ملک سیاست کې ډېر غټ کردار ادا کولو والا دی او دې حوالې سره به زه حکومت باندې باقاعده پریشر اچوم او هغوی سره به خبره کوم چې دا خبره مذاکراتو باندې حل شي. نو دې ټایم مختلف چې کوم تجزیه کار دي هر تجزیه کار خپله خبره کوي. په هر حال زه به دا ووایم چې مشتاق احمد خان د جماعت اسلامي سینیر لیډرانو کې یو داسې لیډر چې خپل مقصد سره او خپل چې کوم کار د هغې سره ډېر لګن او په ستړیوالي باندې او اخلاص سره خپل کار هغه سرته رسوي. بطور میډیا کارکن ما خپله زه د مشتاق احمد خان صاحب د ټیم حصه پاتې شوی یم نو ما ډېر نږدې نه کتلی دی. ده کې چې کوم صلاحیتونه دي او د کوم قابلیت دی دنیا د هغې اعتراف کوي او چې کوم کار باندې سوچ شي او کوم کار کولو اعلان وکړي نو هغه سرته رسولو والی. زه ګڼم چې د جماعت اسلامي پلیټفارم باندې د خپل یو صلاحیتو او جماعت اسلامي د طرف نه په استعفا منظورۍ حوالې سره څه خبره راځي او دې کې د جماعت اسلامي مشران مخکې هم خبرې اترې شوي دي راتلونکي وخت کې څه کردار ادا کوي دا خو به راتلونکي وخت ثابتوي. به هر حال مشتاق احمد خان صاحب استعفا حوالې سره یکسو دی او ما چې کوم ذرایو سره خبره وکړه نو دا اندازه راته ولګېده چې دا استعفا د هغې فاینل یو اعلان دی او دې باندې هغې خپل ذهن جوړ کړی دی ولې چې د خیبر پښتونخوا حوالې سره پښتون حوالې سره او فلسطین ایشو فلسطین کاس حوالې سره بیا د ډاکټر عافیه صدیقي تحریک رهایۍ حوالې سره د هغې حوالې سره هغې خپله یو لایحه عمل لري او
زه به دا ووایم چې جماعت اسلامي پلیټ فارم باندې ډېر څه داسې انټرنیشنل سطح باندې رکاوټونه هم پېښېدی شي دغه ایشوز کې لکه که فلسطین د فریډم فلوټیلا چې کوم تحریک دی نو دا د انټرنیشنل رضاکارو یو تحریک دی دغسې که مونږ وګورو د ملک کې دا کومه مسله ده نو د پښتون حوالې سره پښتون بل حوالې سره او بیا ډاکټر عافیه صدیقي حوالې سره نو دا د هغې خپله لایحه عمل کیدی شي هغوی دې باندې یو انټرنیشنل چونکې اوس ډېرې زیاتې رابطې هم جوړې شوي دي او په رابطو کې دی نو دغه حوالې سره هم کیدی شي هغوی دا محسوسه کړي چې دا زه د جماعت په پلیټ فارم باندې دا مسله کولو نشم راوچتولی او دې باندې د ټولې دنیا چې کوم سوشل اکټیویسټ دي او د ټولو مذهبونو چې کوم اواز دی هغه که هرې طبقې سره او هر مکتبه فکر سره او جماعت سره لا نظریې سره تعلق لرونکي خلک دي نو دغه خلک به زه راپاسوم او په دې به یو اواز جوړوم په هر حال دې ټایم کې سینیټر مشتاق احمد خان په سوشل میډیا باندې دا خبر ډیر زیات گردش کوي او میډیا قومي انټرنیشنل میډیا باندې جماعت اسلامي کارکنان په دې خپل نقطه نظر پیش کوي او نور چې کوم پارټۍ دی هغه خپل نقطه نظر پیش کوي به هر حال د سیاسي کارکنانو او سیاسي قائدینو فیصلې هغه داسې وي چې قابل سړی زما خپل یو نظریه یو سوچ دا دی چې اکثر چې په دنیا کې کم قابل خلک تیر شوي دي نو هغه خپل یو روډ میپ لري خپل یو خبره خپل یو نظریه لري او هغه په یو بند چوکاټ کې کار کولو ته تیار نه ځکه چې د هغه خپل یو سوچ او خپله خبره مونږ که ډېر لرې لاړ شو نو د وخت هر یو داسې لیډر چې هغه ځان له یو نقطه نظر ځان له یو سوچ ځان له یو خبره یو تاریخ یو کتاب یو نظریه متعارف کړی ده نو دنیا هغې سره اختلاف هم لرلی دی او هغه ټایم کې هغې باندې مختلف قسمه فتوې هم لګېدلې دي مختلف قسمه رکاوټونه هم لګېدلي دي 500 ته هم رسېدلي دي مړه شوي دي قتل شوي دي او ډېر سخت رکاوټونه د داسې خلکو په مخې ته راغلي دي او بیا چې صدي نیمه صدي او څه وخت تېر شي نو همغه خلق بیا راتلونکي وخت کې او راتلونکو نسلونو لپاره هغه هیروز دي نن هغه چې کوم صدو مخکې داسې خلق تیر شوي دي هغه هیروز دي به هر حال دا ډېره سینسیټیو مسله هم ده نازکه مسله هم ده خو یو خبرو ما وی چې زه پې خبره وکړم او مشتاق احمد خان صاحب د دې پاکستان نر لیډر دی پښتنو یو ډېره لویه اساسه ده د قوم ډېره لویه اساسه ده مضبوط توانا اواز دی او د هغې د صلاحیتونو نه هیڅوک هم انکار نشي کولی هر ځای کې چې وینو زما یقین دی دی به خپل جدوجهد او خپل کار به طریق احسن کوي